الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 52 صفحہ نمبر 61 قواعد معطل. حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے صفحہ نمبر 61 پر قاعدہ نمبر 24 وغیرہ کو بیان کر رہے 26 تک. قاعدہ نمبر 24 میں حضرت مصنف سے کہہ رہے کہ مصدر فعلولتن کی عین کا واو یا سے بدل جاتا ہے. جیسے کینونتن، کینونتن اصل میں تھا کونونتن، اس سے بن گیا کینونتن. قاعدہ نمبر 24 کی مصنف سے دا خیال غوڑی سے گو رہے کله د فعلولتن په وزن منی مصدر رشی مسره یو مصدر د فعلولتن په وزن منی کونونتن فعلولتن. ایدی دا عین زوی کی کوم واو رسی کنا کو فع وزن شو کنا کو فع داغا واو یا سره بدلیږي لکه کون و جوړ شو د کئی نونتن نه جوړ شو ده. فائدہ صرفین نے قاعدہ بہت طول دے کر بیان کیا ہے. صرفیوں نے دا قاعدہ ډېره اوږده کړې ده اور کینونتن کې اصل کئی و نونتن نکالی دیدی والا اصل روبسش دو اصل کیوں کئی و نونتن اور واو کو باقاعدہ سیدن یا بنا کر حذف کیا. دیکھی دا کوم واو ده د سیدن قاعدے په ذریعے سره واوی جوړ کړه ده بیا غنه بعد به واو حذف کړ ده یا یې حذف کړی ده. لیکن تحقیق وہی ہے صحیح ٹھیک بات مغادا جو ہم نے بیان کی پوسم دتوا خیال سے اصل کی کینونتن و کونونتن و کئی ونونتن نو. قاعدہ نمبر 25 وزن افاعل اور مفاعل اور اس کی نظائر کے آخر میں اگر یا ہو تو اگر وہ معرب باللام یا مضاف ہے تو حالت رفع و جر میں ساکن ہو جائے گی. جیسے هذه الجواری جواریکم ومررت بالجواری و جواریکم اور لام و اضافت نہ ہو تو حذف ہو جائے گی اور تنوین عین کو مل جائے گی. جیسے هذه جوارن مررت بجوارن حالت نصب میں مطلقا مفتوح رہے گی. جیسے رأیت الجواریہ و رأیت جواریہ. قاعدہ نمبر 25 دتا دا خیکا چی ته داسې وزنو چې افاعل جوړېدلو یا مفاعل جوړېدلو یا د چې ته نور ډېر وزنونه شته څه په دې وزن باندې جوړېږي لکه مداعي د مثال دا دی وزن باندې جوړېږي. ایدی طریقات څه ده که چې ته معرب باللام شروع کې الف لام ورکړي لکه الجواری کې شته که نه یا مضاف لکه جواری کوم د تاسو وینځي د تاسو جلکۍ یا جواری کا ای سړی د دې تو جلکۍ دي ښځې دي داسې ته څه کله یایې ورته دی آلات کې کله رفع آلات یا دی جر آلات بیا به دا یې آخر کې ساکن یې داسې هذه الجواری و جواریکم وګوره یا ساکنه ده ورکې خو که چې ته الف لام ورکې نه و الجواری نه ده یا مضاف نه ده بیا به د کومه یا آخر کې څه لیدل شي دا به ډیلیټ شي. ایدی نه بعد د کومه ری ده که نه دې ته به تنوین میلو شي داسې ته بیا هذه جوارن بیایی ری نشی البس ختم انده شیطا نصب آلات شی بس بیا بدا غیی مفتوح دسی بیایی رأیت الجواریہ رأیت جواریہ انده خبره کی. وزن افاعل و مفاعل اور اس کی نظائر. افاعل وزنی کدی مفاعل وزنی یا دیدی والا مثالون چکم دی اگر آخر میں یا ہو کہ آخر کیا ہے تو اگر وہ معرب باللام ہو کہ الف لام ورکیوی یا مضاف یا مضاف تھا تو حالت رفع و جر میں ساکن ہو جائے گی. عرب و رفع جر آلات کی ساکن ہے لکہ هذه الجواری دا رفع آلات تھا و جواریکم و مررت بالجواری دا جر آلات تھا و جواریکم دا شد ساکن دا اسیا. اور لام و اضافت نہ ہو کبھی لام نہیں الف لام شروع کی نہیں اضافت نہیں مضاف نہیں تو یا حذف ہو جائے گی یا بیا ڈیلیٹ کی گی اور تنوین عین کو مل جائے گی. تنوین بعین تیر کے لکہ هذه جوارن مررت بجوارن حالت نصب مطلقاً مفتوح رہے گی. کبھی نصب آلاتی ببدائی مفتوح ہے لکہ رأیت الجواریہ رأیت جواریہ. قاعدہ نمبر 26 لام فعلا بالضم کا واو اسم جامد میں یا ہو جاتا ہے اور صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے اور اسم تفضیل اسم جامد کے حکم میں ہے. جیسے دنیا علیا لام فعلا بالفتح کی یا واو ہو جاتی ہے جیسے تقوی. 26 نمبر قاعدہ دایا کله تاسو سره فعلا وزن روللو فعلا وزن ده مثلا او واو ورکی ده که نه اسم جامد کې ده مثلا دغه واو به څه کوي یا سره به بدلای لکه وګورئ خالقه دنیا دنیا اصل کې و که نه دنوا صحیح ده دنوا نه یې جوړ کړلو دنیا اندس علیا اصل کې و علوا
هغه نه جوړ شول علیا. اسم تفضیل په حکم کې اسم جامد ده یا اسم تفضیل دی جامد په حکم کې ادا شي ته وای. که بیا صفت کې رغلی وي کنه دا غو صفت کې رغلی به په خپل حالات باندې پتی کېږي بیا بدلیږي نه. لکه غزوه، غزوه منه هغه ښځه چې جنګ کوي جنګي ښځې تیل شي. که بیا دا غلام د فعلا کې راغللو یا و مثلا یا د فعلا وزن شي کراله لام ځای کې راغللو لام فعلا، لام فعلا تو ویلو فعلا وزن د مسره لکه تقیا. تقیا اصل کې څه ده؟ دا ټکه تقیا د مونه جوړ کړه تقوا. تو کې تقوا نشته، اصل کې دا ټکه تقیا ده. تو کې تقیا نشته، ځنه خلکو ډېر تو کې تقیا نشته، اس تقی خو مو ځون پرې نه تړو. نه دا ربي ولا لفظ د تقوا د تقیا نه جوړ شوی ده. ګوره وته لام فعلا بالضم کا واو اسم جامد میں یا ہو جاتا ہے. کپولا وزن ده کنه پازی کی واو راشی په جامد کی دا یا سره بدلیږي اور صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے. صفت کی خپل حالات میں لگا غزوا اور اسم تفضیل اسم جامد کے حکم میں ہے. اسم تفضیل جامد پر حکم ہے جیسے دنیا، دنیا اصل کی وہ دنوا، علیا اصل کی وہ علوا. لام فعل بالفتح کیا کا فعلا ٹکروشی لام کلمے کی شوی یاوی واو ہو جاتی ہے. واو سر بدل کا تقوا اصل کی وہ تقیا.